د میزایل حوالې سره چې کومه بیانیه د امریکې راغلې ده په دې ورسوي. یو خو سیول ډیسابیلیټیز چې خبره ده ګوره سیاسي اختلاف ساتل په خپل ځای خو د سیاسي اختلاف دا مطلب نه دی چې موږ ملک ته نقصان ورسوو. نو یو خو دغه شي بالکل موږ غندنه هم کوو. دا ملک زموږ د مشرانو په جدوجهد سره آزاد شوی هم دی او آباد شوی هم دی. نو دې ته نقصان هیڅ صورت کې نه دی رسېدل پکار. دویم چې کوم دا تاسو د میزایل خبره وکړه زه دا ګڼم چې دا د هر ملک د خپل دفاع حق چې دی دا یو ان هم ورکړی دی او نور هم چې کوم انټرنیشنل ټریټیز دي په هغې کې دغه دی دا کوم طریقې سره چې امریکا صرف پاکستان ټارګېټ کوي او نورو طرف ته نه ګوري هغه شانتې زما خیال دا رویه ټیک نه ده او دا موږ د دې کوم چې دوی دا سینکشنز لګولي د دې مزاحمت هم کوو او موږ دا ګڼو چې دا پاکستان سره زیاتې کېږي لګیا دی. زموږ کم د دفاع چې کم پروګرامز دي کم دغه دي هغه زموږ ټولو مشترک دي. د دفاعي ادارو کردار سره اختلاف کېدی شي د هغوی پالیسي سره اختلاف کېدی شي خو دا ملک زموږ دی او موږ ته د دې اسیټس د دې چې کوم دغه دي یا د دې خلاف څوک دغه کوي د هغې به موږ بھرپور مزاحمت کوو او زه دا ګڼم چې دې وخت سره دا یو ډول سټانډرډ دی د امریکې چې هغوی یو طرف ته د انډیا مدد کوي لګیا دي او بل خواته پاکستان باندې سینکشنز لګوي دا ډول سټانډرډ او مخرج په دې خوشحالۍ منځي لکه داسې بعضې مخرج دي. ګوره د هغې نه دا پته لګي چې د هغوی د ملک سره څومره مینه ده او د دې ملک مفاداتو سره د هغوی څه دغه دی. هغوی صرف خپل ذاتي مفادات ته ګوري سیاسي مفادات ته ګوري نور څه ته نه ګوري. دا زما خیال څه ښه رویه نه ده څه ښه سیاست ده. ډېره زیاته مننه.